خو تاسو ډیره زیاته شکریہ ډیره زیاته مننه سیب داسې ده چې هر ادارې لا پکار ده چې هغه په خپلو حدودو کې دننه فیصلې وکړي. اوس د الیکشن کمیشن دا کار نه چې د کوم د نن کار د وکړو فیصله وکړه دا د سپریم کورټ د عدالت کار دی. نو موږ د ټول پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف چې څومره ورکر دي سینیئر لیډرشپ د هغه ټول راوتی احتجاجي موږ د دغه فیصله خلاف یو. دا فیصله ګوره د سپریم کورټ کار دی د های کورټ کار دی دا الیکشن کمیشن کار نه یو. دویمه دا چې عوام وزب لګ په دا باندې پوي کوم چې دا نن کومه فیصله وشوه دا ګوره شک آرټیکل چې کوم 63(p1) مطابق وشوه. نو په دا شک کې موږ لا دا واضحه دا پیغام چې یو خدای چې د کوم شخص خلاف وشي لکه نن عمران خان خلاف وشوه نو عمران خان صرف رکنیت ختم شو مطلب MNA هغه اوس نه دا روان الیکشن کولای شي. عوام ولا پکار دي چې په سوشل میډیا باندې پروپاګاندا نه ځان وساتي او عمران خان روان الیکشن کولای شي د شکل لاندې. په ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهرې شروع دي دا مهال د پاکستان زبردست وایم چې ټول پاکستان تقریبا جام دی. تاسو چې دلته کوم ډسټریکټ خیبر کې کوم احتجاجي مظاهره وکړه دا احتجاجي مظاهره به څومره وخت لپاره وي؟ آیا مزاحمت ته به وړو یا څه بل څومره وخت لپاره مرور کړی؟ دا سیده چې په ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهرې روانې د سینیئر لیډرشپ طرفه چې کوم احکامات مونږ ته ملو شي نو هغه مطابق مونږ دا مظاهره او مغه سي ایکسټند کو کاغه وی چې دا ایکسټیشن زیات شو نو هم دلته به پاتې کیږو کبه وی چې سنټرل را شو نو مونږ ان شاء الله اسلام آباد ډیره مننه مهرباني شو.